د اخره عشره چې د دې ډیر زیات اهتمام پکار دی، د دې ډیر زیات پابندي پکار ده، ځکه په دې اخره عشره کې د لیلة القدر شپه هم موجود ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل صحابه کرامو ته د بنی اسرائیل د یو بزرگ واقعه بیان کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی په دې بنی اسرائیلو کې داسې یو بزرگ انسانو چې زر میاشت خو هغه صرف د الله په لار کې jihad کړی دی، زر میاشت مسلسل هغه د الله تبارک وتعالى په لار کې jihad کړی دی. صحابه کرام په دې خبر باندې ډیر زیات وپسخیدل، ډیر زیات ارزو وکړه، تمنا وکړه چې هغه خو زر میاشت صرف د الله په لار کې jihad کړی دی، نور خو به عمر وکړي چې په هغه کې به نور څومره نیک اعمال کړي، چې زر میاشت هغه صرف د الله په لار کې jihad کو، نور عمر کې به څومره نیک اعمال کړي. نو صحابه کرام په دې خبره ډیر زیات وپسخیدل، وی د الله پاک پیغمبر زمون خو دومره عمرونه نشته دی، زمون خو زیات نه زیات عمر یا 50 کاله او یا 60 کاله، ډیر کم خلک پکې داسې چې هغه پکې 80 او 100 کالو ته ورسي. نو زمون عمرونه خو ډیر کم دي، کوم ډیر کوشش وکړو بیا هم دغه امت ته نشو رسیدي، خو زمون نه پنې کو کې مخ کې لاړو. نو صحابه کرام په دې خبره باندې ډیر زیات او پسخیدل، او دا پسخیدل دا ډیر ښه کار دی، دا پسخیدل د دین کې دا ډیر ښه کار دی. دی پسخیدلو ته په عربی کې غیبت ویل شي، دا جایز ده. یو حسد دی، حسد ناروا دی، حسد د انسان نیکی داسې خوري لکه اور چې وچ خشاک څنګه ختمي او ایره کوي. دا اور چې د وچ خشاک نه څنګه ایره جوړي، داسې دا حسد د انسان نیک اعمال ختمي او ایره کوي. حسد ګناه کبیره ده، دا نه دي کول فکر، دا سخت گناه ده، دا د الله په تقدیر باندې اعتراض کول دي. الله تعالی کور درکړي، الله تعالی بنگله درکړي، الله تبارک وتعالى تعالی جیدات درکړي دي، اولاد درکړي، حسن درکړي دی، وی الله دا دی ولی ورکړي دي، دا د الله په تقدیر اعتراض دی. حسد څه ته ویل شي؟ حسد دې ته ویل شي چې الله زما وی او کو نه وی، خو چې د سره دا شی نه وینو، کوماله راکې او کنه راکې خو د نه واله نو چې د سره نه دې ته ویل شي حسد. دا ناروا ده، دا ګناه کبیره ده، سخت ګناه ده، د انسان نیکی ختمي. دویم قسم غیبت ده، غیبت دې ته ویل شي چې الله دل چې دا څه ورکړي دي دا د روزي که خو الله داسې مال راکړه، الله دل دې مال ورکړي، دل دې گاډي ورکړي، دل دې جیداد ورکړي، دل دې حسن ورکړي، دل دې اولاد ورکړي، دل دې علم ورکړي، الله دا هر څه د روزي که خو مالم داسې راکړه. دې ته څه ویل شي؟ غیبت. په عربی کې په اردو کې ورته رشک ویل شي او په پښتو کې ورته مونږ څه وایو؟ پسخیدل. دا جایز دي، دا څه دي؟ جایز دي. نو صحابه کرام هم او پسخیدل، داغي خو دی هغه نیک اعمال الله قبول کی او داغي د پاره د خوشحالي شي، خدای الله پاک پیغمبر زمون خو دور عمرونه نشته چې موږ دور نیک اعمال وکړو. نو داغي په بدل کې الله تبارک وتعالى دی امت له د لیلۃ القدر شپه ورکړه. څه ورکړه؟ د لیلۃ القدر شپه. او الله تبارک وتعالى او فرمایل چې په دې شپه کې عبادت کول د زر میاشتو د عبادت نه بهتر دی او غوره دی. هغه صرف زر میاشتې د الله په لار کې jihad کړو چې په لیلۃ القدر کې ته د الله عبادت وکړې، دا د زر میاشتو د عبادت نه بهتر دی، غوره دی. اوس څومره بهتر دی؟ الله تبارک وتعالى د دې ذکر په قرآن کې نه دی کړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ذکر په احادیث مبارکو کې نه دی کړی چې څومره غوره دی. 2000 کاله غوره دی، 3000 کاله غوره دی، 4000 کاله غوره دی، څومره غوره دی. نو د دې ذکر الله تبارک وتعالى نه دی کړی. معلومیږي دا چې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې غوره دی، نو څومره چې د الله شان لوی دی دومره د هغې غوروالی لوی دی. د زرو میاشتو د عبادت نه په دې شپه کې عبادت کول غوره دي. څومره غوره دي؟ د هغې علم د الله سره دی. د هغې علم د چا سره دی؟ د الله سره دی. الله. نو دا شپه الله تبارک وتعالى دی امت ته ورکړې ده. دا لیلۃ القدر شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لټونه وکړله. نو د رمضان المبارک په اولو 10 شپو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف وکړو. نو په دې کې ونه مونتله
په دې کې ونه مونتله. بیا په منځنو لسو کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف وکړو، نو په دې منځنو لسو شپو کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د لیلة القدر شپه ونه مونتله. بیا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره ته چې د کومې شپې په تلاش کې هغه په دې اخرو لسو کې ده، هغه په دې اخره عشره کې ده، په دې اخرو لسو شپو کې موجود ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وښودل شوه، وی د الله پاک پیغمبره هغه په دې اخرو لسو کې دا پلانکی شپه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام را روان شو چې صحابه کرامو ته وفرمایي چې هغه شپه پلانکی ده، خو په لاره کې دوه صحابه کرام په جګړه باندې د یو بل سره جنګ کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه کرام په جګړه ولیدل، وی زه خو را روان دي نو چې تاسو ته د لیلۃ القدر د شپې خبر درکما، خو تاسو د جګړې د وجې نه الله زمانه ير کړو، هغه الله زمانه څه کړو دو ير کړو. یو خو دې نه دا معلومه شو چې دا جګړه څومره نحوست لري، دا څومره سپیرتوب لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو د جګړې د وجې نه الله زمانه د لیلۃ القدر شپې هغه تعین ير کو چې کوم شپه ده. خو په دې کې د الله ډیر حکمتونه وو، ډیر حکمتونه. ځکه کو هغه شپه معلومه وي، خو ټولو خلکو به هغې شپې ته انتظار کوو چې زموږ پلانکی شپه ده او پا بس ما عبادت په پکې وکړم. الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام نه یېره کړه دې دپاره چې د اخره عشره دا 10 واړه شپې تاسو د الله په عبادت کې روڼ کړئ، او دا 10 واړه شپې د الله په عبادت کې تیره کړئ. نو د دې 10 نه خو بار نه ده که نه، د دې 10 نه خو بار نه ده. دا لازمه نه ده چې خامخا ته علامات ویني او یا دغه شپه ویني. په دغې 10 شپو کې ده چې په دې کې تا د الله عبادت وکړو، تا ته د لیلة القدر شپه نصیب شوله، تا ته څه شوله؟ نصیب شوله. دا داسې شپه ده چې په دې کې جبرئیل علیه السلام سره د فرشتو نه ښکته ځمکې ته راکوزېږي، سره د فرشتو نه ښکته ځمکې ته راکوزېږي. او دې ته د لیلة القدر شپه ولې ویلی شي؟ د قدر یوه معنی د تنګسیه، د قدر څه معنی ده؟ تنګسیه. نو دې ته د قدر شپه ځکه ویلی شي چې د اسمان ټولې فرشتې ښکته ځمکې ته راکوزه شي او دا ځمکه پرې تنګه شي. په فرشتو باندې دا ځمکه څه وي؟ تنګه وي په دغه شپه باندې، په دې ځمکه کې فرشتې نه ځایږي. نو ځکه دې ته لیلة القدر ویلی شي چې دا شپه په فرشتو باندې دا ځمکه تنګېږي، دومره فرشتې د اسمان نه ښکته دنیا ته راځي، ځکه ورته لیلة القدر ویلی شي. او دویم معنا د قدر د عزت. نو په دې شپه سره الله تبارک وتعالی دې امت ته عزت ورکړی دی. څنګه عزت ورکړی دی؟ حدیث مبارک کې راځي په دغه شپه باندې جبرئیل علیه السلام ښکته ځمکې ته راکوزېږي، او څوک چې د الله په عبادت کې مصروف وي هغه سره مصاحفه کوي، لاس ورسره میلاوي. اوس دا لازم نه ده چې زه او ته پې پوه شو چې زموږ سره جبرئیل علیه السلام لاس میلاو کو که میلاو نه کو، خو چې ته د الله په عبادت کې وي، تا د شپې تهجد کول، تلاوت دی کول، ذکر اذکار دی کول، درود شریف دی ویل، ووایه وایي جبرئیل علیه السلام راغلی او زما سره یې مصافحه کړې ده، ما سره یې سلام کړی دی. نو په دې شپې ته لیلة القدر ځکه ویلی شي دا د عزت شپه ده. په دې شپه باندې الله د امت ته ډېر لوی عزت ورکړی، ځکه ورته لیلة القدر ویلی شي.